حضور علیہ السلام فرمایي د منافق څلور علامې دي. یو حدیث کې درې دي بلکې ورسره څلورمه ده. د منافق او د منافق سزا ته بده شته. الله قرآن کې وایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقان به هغه لاندې طبقه د اور کې پراته دي. د کافرانو او د مشرکانو نه هم د دوی تر ځای لاندې دي. د منافق وایي څلور علامې دي. نو دې نه به ته او زه به کوشش کوو چې ځان ساتو. کم کم اذا حدث کذب، کله چې دې خبره کوي نو دروغ وایي. خبرې کوي نو خبرو کې دروغ وایي. دا د منافق علامه ده. مخکې هم دروغ زیاتو، خو نن د موبایل شریف د برکته دروغ بالکل اړو ګناه نشته. د دروغو چې کوم دی ګناه ختمه شوه. اوس را روانم یو بابا گاڑی چلولو نو رنگ والا راغی کم ځای کې یره جی وي زه خو چې کم دی فلانکي ځای کې روان یم او زم هسپتال ته ورنږدې یم او د چاسدین لیډر ووت وي هسپتال ته ورنږدې پېښور ته ځم هسپتال. دروغ چې کم دی دا د منافق علامه ده. نن دروغ مونږ ته اړو ګناه نه ښکاري. او ښځې خو وله دروغ وله نوم بدل کوي. بانه مې وله وکړه نو بانه منه دروغ. نو نبی علیہ السلام فرمایي د منافق درې علامې دي. اذا حدث کذب، خبرې کوي دروغ به وایي. دا د منافق علامه ده. وما نهاکم عنه فانتهوا، اے ما د محبوب امتی نبی علیہ السلام ته دروغ نه منع کړي. واذا وعد خالف، او دویم نمبر د منافق علامه ده چې کله دی وعده وکړي نو د وعدې مخالفت کوي، وعده نه پوره کوي. په وعده باندې لا ایمان لمن لا عهد له. حضور علیہ السلام فرمائی هغه کس کی ایمان نشتا چا کې چې د وعدې خیال نشتا. نو وعده چې کم دی نو مړه وي. وعده څه ته وایي؟ د وعدې اړو پابندي نشتا نو ایمان نشتا. نو د قرآن باندې عمل لا نغې. د پیغمبر علیہ السلام ما نهاکم عنه فانتهوا د هغې نه منه رانله. نو اذا حدث کذب، خبرې کوي دروغ وایي. واذا وعد خالف، کله چې وعده وکړي وعده نه پوره کوي. واذا اؤتمن خان، او کله چې ورسره امانت کیږي نو هغې کې خیانت کوي. امانت د هغې خیال نه ساتي. امانت ورسره کې د هغې چې کوم دی خیال نه ساتي. امانتدار نه دی، د امانت خیال نه ساتي. او څلورمه خبره چې کوم حضور علیہ السلام فرمایلې ده واذا غضب فحشا، کله چې غوسه شي نو کنزل کوي. کله چې غوسه شي نو کنزل کوي. کنزل پیغمبر علیہ السلام د منافق علامه خدا راشه د ما پښتانه په ګپ کې یا لکه دلې بچیه چرته تلې یا لکه دوسه یا لکه دله. دا زمونږ تکیه کلام دی. کنزل الله قرآن کې د مشرکانو بوتانو ته الله کنزل مه کوئ. د مشرکانو بوتانو ته ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. الله وی د مشرکانو خدایانو ته کنزل مه کوئ. د مشرکانو بوتانو ته کنزل مه کوئ. ځکه د دې په جواب کې به هغوی ستاسو رب ته کنزلو کی، ستاسو خدای ته به کنزلو کی. نو دا الټه به ته ګناهګار. نو وما آتاکم الرسول، کوم څیز چې پیغمبر علیہ السلام تاسو ته حکم کوي دا کوا، هغه کوا. وما نهاکم عنه فانتهوا، او د کوم کار نه چې پیغمبر علیہ السلام تاسو منع کوي دا هغې نه ځان وساته. واتقوا الله، د الله نه ویرېږه.